बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ईम केसर खान और तासु गोरे क्राइम कहानी ग्रानों को तुनको द नन्न द्वा हफ्ते वड़ांदे द शाहपुर ताणे पे हदूद की यौ ځوان جنې وجلې شوی وه. دا کومه جنې چې وجلې شوی وه دې عجزې به په کورونو کې کار کولو. د دې د قتل دعوا په نامعلومو کسانو باندې شوی وه. پولیس دا انټریس کیس ټریس کړی دی، ملزم یې ګرفتار کړی دی. د ننني ریپورټ کې به موږ تاسو ته ښایو چې یاره دا وجه څه وه چې دې هلک دا جنې وجلې ده. دې جنې څه مجبوریانې وې چې دی به په کورونو کې کار کولو. پولیس دې ملزم ته څنګه رسېدلی دي، پولیس ته دې ملزم په تفتیش کې څه بیان ورکړی دی، ایس ایچ او او ډي ایس پي دې حوالې سره څه وایي، د سوشل میډیا د نیګیټیو استعمال حوالې سره دا ریپورټ ډېر د عبرت نه ډک ریپورټ دی. ضرور یې وګورئ. مهرباني دا به 4 نو باندې پولیس رپورټ شو یو زنانه د کورونو کې زیاتر کار کوي او نن دې کار وکړ راوته نامعلومه کسانو ویشتې وه. پولیس څونه عمر و دا څوک وایي؟ عمر ینګ جینۍ 20-22 سال عمر یې و. دا څه وکړه اشفاق خان؟ دا 4 فروری باندې پولیس ته رپورټ وشو چې دا نادرن بایپاس باندې یو لاش زنانه پروت دی. پولیس چې بیا موقع ته لاړه پولیس ته پته ولګېده چې دا زنانه کور کې به کار کو نن یې کور کې کار وکړ او دې سره بوجۍ هم ونه کار پلاستیکي ملاسټیکي وسایل کور نه راوتې وه. بیا پولیس ته مور رپورټ وکړو چې زما لور و داسې نن کور نه بهر راوتې وه نامعلومو کسانو وجلې ده. پولیس پکې تفتیش وکړه. ټیکنیکل چې کوم شواهد پولیس ته چې کوم الته ګواهانو ای پولیس ریکارډ کړ. 2-3 سسپیکټ پکې پولیس اوچت کړ. خیر کې چې کوم ملزم و شهباز پولیس بیا ونیوه او چالان یې که خپل چې کوم جرم دی هغه ومنه. شهباز څه وایي چې هغه ولې دا جنۍ ویشتې وه؟ ملزم انټاروګیشن کې و چې زما دې سره تعلق و او ویډیوز موږ داسې نازیبه جوړ کړو. بیا دې جنۍ ما ته واده ډیمانډ وکړو چې ما سره به واده کې واده ورسره ما نه کو. بیا دې مال دمکي راکړه چې زه به دا ویډیو وایرل کړمه. نو دغې د یارې چې دی دا ما وویشته. لو څنګه میلاو شوه چې دا ملزم دی؟ ځکه دی کې خو پولیس د نامعلومو کسانو خلاف اف ای آر درج کړی. یو خو پولیس ته دا رغو چې د جنۍ سره موبایل هم استعمال کړو خو موږ ته انفارمیشن دا شو چې دې سره موبایل نشته. فیملی د موږ تپوس وکړو وایي چې دې سره موبایل نشته. پولیس بیا دې استعمال کې چې کوم نمبر او پولیس پیدا کړ مختلف کسانو سره رابطې وي پولیس راوستل. اخر کې چې کوم یو سسپیکټ و نو هغه تصویر مونږ ویستو هلته په لاره کې یو کوم وقوعه کېده چې شمدید یو ګواه و بابا و. بابا د رینډملی موږ تصویران وښول یو کس یې پکې وښول چې یاره دا کس دی. په دغه شک بنیاد باندې پولیس بیا کس روچت کړ انټاروګیټ یې کړ نو خپل جرم ومنه. ملزم ته خو به دا تپوس تاسو کړي چې تا سره نور هم ډېرې لارې وې چې یا دې دا جنۍ رضا کړې وې مرګ ته خبر هغه دونه زیات زر بوتله. نو هغه وایي چې زه یارېدم په دې یاره باندې چې زما د ویډیو به وایرل کړي او زما بدنامۍ سبب به جوړ کړي. نو یو دا سیف لاره ماته دا ښکارېده چې دا به زه ولمه نو بس دی وویشته. د دې اوس په دې هلک چې کوم دی دا پولیس خپل تفتیش کې نیولې ده که جنۍ طرف نه پې چا دعوه هم کړې ده؟ دا پولیس تفتیش کې هم نیولې. بیا لیټران چې کوم مدعیانې هغې خپل تسلي وکړه نو هغې بیا 164 داویداري هم باقاعده وکړه. دا هلک چې څه کار روزګار کوي او دی پهله نه واده شوی و یا نه؟ نه د واده نو کړی او داسې هلک دی او داسې خاص روزګار دی څه خاص نه کړو. دې جنۍ سره څه وایي چې څونه وخت نه یې ورسره تعلق و؟ دی وایي داسې 2-3 میاشتو نه مې ورسره تعلق. دا یو څو ورځې مخکې تقریبا په 4/2 باندې تقریبا داسې 3 بجې یو راپورټډ وکړو چې یو جنۍ دلته چا ویشته ده. موږ سپاټ ته لاړو. سپاټ ته چې لاړو نو هغلته الریډي مور هم موجوده وه چې یاره دا زما لور ده په خلکو سره کارونه کوي دغلته په کور کې دلته الحاج ټاون دی پای کې کار وکړلو وروته کور نه چې هلته راغله د سروس روډ دی د سروس روډ سره چا ویشتې وه. په دې ټایم کې مور هم موجوده چې یاره زموږ خو چا څه ستنازه وغیره شته هم نه او پته یې نه لګي چې دا چا ویشتې ده. الریډي هغه ټایم کې بیا چې کوم قانوني کار و موږ هغه پکې برابر کړلو او خپل کاروي هم شروع کړله پکې چې یو خو جنۍ ده او وجه څه کېدی شي. نو اوس په دې کې بیا ترتیب سره روان په دې کې مختلف پهلو باندې موږ د کور چې کوم فرد وروڼه او تره زامن چې کوم زیاتر ورسره رشته دارانو نور ګاونډیان
طریقې سره هر یو فرد مونږ چک کړی دی په خپل طریقې کار باندې موبایل ډیټا باندې مونږ کار کړی دی موبایل سره کلو ملاوېدنه په دې وجه چې دی مور ویل چې را دې سره څه موبایل په یوز کې نه و داسې خبره اتره پکې نه وه خو البته مونږ مختلف پهلو باندې کار کول د دې د مور د نمبر نه مونږ ته دا ظاهره شوه چې د جینۍ سره موبایل شته ولې چې یو سسپیکټ نمبر پکې مونږ ته میلو شولو هغه نمبر باندې کار کول باندې مونږ سره سسپیکټ پکې نور اوچت کړل چې دې نه مونږ ته دا ظاهره شوه چې دا جینۍ نمبر یوز کول موبایل ورسره یو او خلکو سره رابطې داسې وې نو په هغه ترو باندې مونږ مختلف سی ډي آرز وغیره وباستل مختلف خلک مې انټاروګیټ کړل چې په دې کې مونږ ته دا ظاهره شوله او مونږ بالکل کنفرم شو په دې شیز باندې چې کوم کس کار کړی دی هغه مونږ سپاټ ته راورسو ترو سی ډي آر باندې لوکل انفارمیشن باندې هلته څه داسې یو چې د هغه زه بیانولی شم چې څوک خو هغه پټ دی هغه سړي ویلې چې کله مونږ ورته دا کس ونیولو ترو سی ډي آر نو ډیټا باندې هغه ته مونږ پکچر وښولو نو ټیک ټاک هغه دا مو ویل چې دا کلک همدغه هلک دی تمانچه ورسره یې وه او د جینۍ نه موبایل هم واغشتو بیا یې ویشتله فواد خان واقعي چې پولیس مطلب دا صرف نه چې ان ټریس کیسې ټریس کړی دی ملزم هم نیولې دی دا پولیس په لږ وخت کې ښه کاروایی کړې ده خو ملزم څوک دی او هغه څه وایي چې د جینۍ سره د هغه څونه وخت نه تعلق دا ملزم د پخغلام اوسیدونکی دی او شهباز نوم یې دی ولد امین سکنه پخغلام های سکول دی انډر ګارمنټس کار کوي په دې اندرون سیټي کې پنډۍ کې مو دلته هم وي نو دا ځانه به چرتلي هلته سامان غشتو دپاره هغې نه بعد واته میاشتو شو دې سره تعلق و ګپ شپ یو شی بل شي البته چې دوی په کور کې کوم موبایل یوز کېدو واتساپ والا ترو په هغې ترو به ته ویډیو وغیره تللی داسې نازې به څه ویډیوز وغیره مو نو په دې الګ که د جینۍ د دواړو یو بل سره دواړو وځي او نو دې هلک څه ویډیو وغیره سینډ کړی وي هغه دې ځان سره سیف کړی وي بیا په دې باندې بلیک میلینګ و چې نه ته ما سره واده کې یا دا شی هغه شی جینۍ ورته ویلی نو په دې ترو باندې بیا آخري هغه لاسټ دغه راشي چې دې حد ته ورسي الګ څه وایي چې دا ته څنګه پته لګېدلې وه چې دا په دې ځای باندې په دې ټایم به دلته نه راوځي ما دا اورېدلي وو چې دې الګ ورسره رابطه کړې وه چې یاره دې جینۍ نه څه ورځې مخکې موبایل هم اخیستی و هلته ته واپس کوم بالکل او داسې وه چې دته د هلک ته پته وه خو دې په دې شپه په دې ورځ مخکې باندې مطلب چې په کوم ورځ وکو کېده په دې ورځ باندې پنډۍ کې و پنډۍ کې و د مور نمبر نه ورسره رابطه کړې ده بیا دې هلته روان شوی دی راغلی تقریبا 3 بجې سپاټ ته رسېدلی دی په دې دوران کې دیو بل سره کال شوی دی تقریبا 3:30 بجې وکوه ده نو 3 بجې دی ورسره خبره رابطه شوې ده نو دې ته پته وه چې زه په دې کور کې کار کوم او دې ټایم کې زه روزم نو رابطه شوې ده په سپاټ ته ور ټیک ټاک ځان رسولی دی ملزم تاسو نیولم دی انټاروګیټ کړی به هم وي هغه څه وایي چې دا د واده والا خبره وه که د ویډیو څه داسې شیر کولو بلیک میلینګ دا دې کې دا خبره وه چې دا ویډیو ما سره ده او که ته ما سره لکه واده نه کې نو زه به دا ویډیو شیر کوم جینۍ ورته دا ویلي جینۍ ورته دا ویلي دی یو ورځ پهله څه جګړه هم شوې وه موبایل هم مات شوی و داسې خبره شته د دې پیله شوی وه داسې پیله په کور کې داسې څه موبایل وغیره برآمد شوی بیا تنه ماماګانو موبایل وغیره مې غشتې مات کړي وله خو دا د مخکې خبره ده اوسنۍ نه ده ملزم کوم تاسو انټاروګیټ کو هغه هم مني چې تعلق یې ورسره او هڅه وایي چې واده مې ورسره ولې نه کوو بس نن سبا خو دا هلکان دي ځوانان دي بس صرف د موبایل رابطه ساتي او دې حد ته څوک ځي نه دی پسې څوک ځي راځي دی هلک پسې څوک مطلب فیملی نه څوک ورپسې منډه ترنه کوي بالکل پلار یې دا څوک نور شته ترور د رونه دي ځي راځي ورپسې پولیس خو بدنه تپوس کړي که نه چې لکه ویډیو وه مطلب د دې نور هم ډېرې طریقې وې تا مړه کوله ولې بس نن سبا خو دغه هلکان دي او بس فرش ذهن دی بس دې ته نه ګوري چې دې وروسته نتایج به څه وي بس هغه ټایم ته ذهن یې بس تمانچه راواله خپل کار وکړه هېڅ هم نشته موبایل یې ته نه پته یوړه چې بس پته به ونه لګي بس غیب بشم بس ورک بشم پته به ونه لګي او نن سبا خو هغه سیسټم دی نه جرم پټېدی نه شي د ملزم چې کوم دی د اوس خپل کړو باندې څه ستوماني شته یا دا څه به ورته ویلي که نه چې د بله څه لاره دی ولې نه اختیاروله دی په دې پلانینګ راغلی چې دا به وژنم که نه دلته څه تو تکرار شوي دی په دې پلان چې موبایل به ترې نه والم بس خبره به ختمه شي او ویډیوز وغیره خوا دې خوا خو بس هغه ټایم کې انسان په ګرمه کې راشي پوه نه شي بس پسټل راویستی دی او لاس په لاس ورسره لنډ په لنډ بس موبایل یې ترې ناغشتی دی وویشتی همغلته موقع باندې مطلب پیسټل د ځان سره راوړی خو دې په دې پلانینګ راغلی شو وجنه بالکل الریډي پیسټل ځان سره راغشتی او بعض ټایم موقع جوړه نه شي خو بس موقع ورته جوړه شوه چې راځه موبایل ترې نه واله چې موبایل دې واغشتو بس بیا خو وروسته څه پته نه لګي چې چا کړی دی نه هلته څه سی سی ټي وي کیمرې وې نور څه الحمدلله بس الله تعالی فضل او دا سیسټم دی چې الله تعالی موږ ته جرم ټریس کړلو
دې څه وایي چې د واردات مې وکړو څنګه د خو خپل طرف نه سوچ کړو کنه چې موبایل به یو سم پته باندې لګي د څومره مطمئن او بیا دا دونه ورځي نو بس مطمئن خو دا وي چې کس جرم کړي نو هغه ته دا پته لګي چې ما ته به ورځ پولیس را رسي نو په دې ورځ چې کله مونږ د رور لږ چک کړو دته پلا ټلیفون ته چرته وي درځم هغه باوجود دې 2 غنټې لیټ رالو ته پته و چې ما کې خو چل شته ما کار کړی دی نو لیټ رالو خو بس د الله تعالی فضل چې جرم پټیږي نه فواد خان څنګه چې تاسو ونیو نو دا ډایرکټ ومنل چې ما خپل جرم کړی دی که نه سټارټ کې سانه بانه وه نه سټارټ کې خو داسې وه چې دام نه پیژنم او پلان کېډینګ ری زه خو پنډی کې وم چې کله مونږ هغه ټیکنیکل کار ته رالو ټیکنیکل سپاټ باندې طریقه کار باندې نمبرو باندې نو بیا اخري ومنل چې بالکل دا زما نمبر دی دا زیم او دا دغه نمبر دی اسی پولیس ته خو به داسې واقعیات نن سبا ډېر ریپورټ کیږي که نه چې دا د سوشل میډیا باندې د خلکو سره تعلق جوړیږي او بیا خبره جنګ جګړو ته لنجو ته رسي بالکل جی او دا نن سبا ډېر زیات ټرینډ روان دی چې دا سوشل میډیا باندې رابطې نن سبا تاسو ګورئ چې مختلف تاڼو کې چې کوم دی په دې ټیک ټاک باندې سنیپ چیټ باندې بس دغه وکویر تقریبا داسې هفته کې کیږي تقریبا داسې رپورټ کیږي بچ کیږي څنګه به حیثیت یو پولیس افسر تاسو دغه الکانو جنکو ته سویل غواړئ او د هغې مور او پلار څه ذمهواري ده ستاسو په خیال اصل کې ټول نه زیاته ذمهواري د مور پلار ده چې د مور پلار پکې ذمهواري ټول نه اهم ده چې دې شیز نه رکاوټي خاص کر د موبایل یوز نه موبایل خو ضروري شی دی یوز کول خو چې کم از کم دومره چک ان بیلنس په انسان باندې وي چې هغه ته پته لګي چې زما بچی په کم طریقې روان دی په کم طرف روان دی څه ټایم راځي څه ټایم نه راځي موبایل چا سره رابطي نه خو موږ نن سبا چک ان بیلنس اړه شته نه په ماشومانو باندې بس صرف دا وي چې بس بچی مې د تعلیم کوي دغه کوي نور چک ان بیلنس شته نه موجودا سی سی پی او سپ چې کوم دی ډېر بهترین کار روان کړی دی په دې شیز کې دا شی کم شو خو بیا والدین له پکاري چې په دې باندې نورم کار وکړي ګرانو کتونکو تاسو د ایس ایچ او صاحب خبرې واورېدې د دې چې کومه کارکردګي د هغه واقعي چې د تعریف قابله ده ان ټریس کې هوم ټریس کړی دی ځکه چې دا کله دا وکوه شوی وه دا کومه جینۍ چې قتل شوې وه دا ځوانه جینۍ وه د دې دا ډیډ باډي چې په سړک باندې پرته ده دا ویډیوز هم په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل شوي نو پولیس خپل کار کړی دی باقي چې کوم دی د عدالتي فیصلې ته انتظار دی چې مخکې به څه کېږي خو څنګه چې دې خبره وکړه چې د سوشل میډیا کوم نیګیټیو استعمال موږ روان کړی دی موبایل ورکول بچوله ځکه هم ضروری دي چې نن سبا د سکول نه والا تر یونیورسټۍ پورې هوم ورک څومره میلاویږي هغه په موبایل میلاویږي نو موبایل ورکول بچوله چې کوم دی هغه د مور او پلار مجبوري هم جوړه شوې ده خو په دغه موبایل باندې چیک اینډ بیلنس ساتل چې کوم دی هغه د مور او پلار کار دی خو زه دا وایم چې په دې لږ وخت کې د سوشل میډیا په وجه باندې څونه دښمنیانې جوړې شوې څونه د خلکو عزتونه چې کوم دی هغه تار شو نو دې دپاره د سکول نه والا تر یونیورسټۍ پورې ضروري ده چې څنګه هغې ویلي دي چې ماشوم سره موبایل ضروري دی نو اوس پکار ده چې د سکول نه تر یونیورسټۍ پورې هر کلاس او هر الګ او جنې ته دا خی چې یاره د موبایل استعمال پازیټیو دا دی نیگیټیو چې کم دی خلک به تاله کالونه هم کوي خلک بدله نمبر هم درکوي خو نیگیټیو استعمال چې کم دی هغه دا دی چې جنې مړه شوه الګ جیل ته ورسېدو نو کوشش به کوو چې مونږ تاسو او زمونږ کشران چې کم دی د داسې حادثو نه بچ شي ډېره مننه